سلامونه علیکم خیلی احترامات او ملګرو زما پسند کې چې دا کم تصویر لګیدلی د زیشان چې د هیڅ قسم تعارف محتاج نه دی. تاسو ټول به ډېر ښه پیژنئ او که څوک یې نه پیژني هغه بیا سوشل میډیا استعمال نه کوي. زیشان چې دی نو اوس چې کم مشکلات کې گیر دی ولې گیر دی حقیقت څه دي دا دې ټیم کې به چې دی زه چې څه حق وي هغه به ویم. سیاسي اختلافات زمو د دې یو ټیم کې مو دې پرسنل شو د ما ته کنځل کړی دي ما د تم چې دینو کړی دي د زما مولانا صاحب ته د ورځې مخکې ډېر زیات نازیبه الفاظ استعمال کړي دي د هغې جواب به ولا بیا په هغه طریقه کې ورکوم په هغه ویډیو به ولا ورکوم. خو اوس چې کوم د ده سره څه کېږي نو چې څه حق دی هغه به وایو. ویډیو را سره تر اخره پورې وګورئ ملګرو. د ده یو ویډیو کلیپ چلیده چې هغه د چېرته کې د پولیسوالو نه ټوپۍ غشتې ده او په هغې ته د مال غنیمت ویلي نو په هغې د باندې 788 دفعات هم لګېدلي دي. د شر فساد او د په 44 د خلاف ورزۍ هم داسې مختلف دفعات پې لګېدلي دي. نو اوس په چېرته کې د اس ایچ او د دې په کور چاپې وایي لاول د ده د خبرې واورئ ډېر معذرت سره چاپې خندا پرېښې ده. ما وی زه به د ده پیج وګورم د ده پیج مې وکتل خو دا پکې راته صحیح ویډیو میلو نه شوله نو بیا چې کوم ځای کې پې خندا وه نو ما هم هغه لږ شانته کې کلیپ مې را ډاونلوډ کړی دا د سره لږ واورئ راول. دې ټیم کې په اسلام آباد کې هم د شیرګل ایسي صاحب ته جاست ته خواست دی چې دوی ته زما په کور کمې چاپې وې دا مکمل غیر قانوني دي په خپل ځای نه ما تا کوئی پیار کړي کوار سې دي کړي دي زه چې کله خپل علاقې ته درشم زبان تاجرونه ها زیشان دی په کور باندې بوس د شیرګل ایسي چو چاپې وخی خامخا به پې وخی ولې به پې وخی چې په ده باندې الریډي پایار شوی دی خو بار کیف حقیقت څه دی په څه وجې پې وخي په دغه وجه چې دا په احتجاج کې شرکت کړی دی او هغه ټوپۍ په سر کړې وه کومه ټوپۍ چې ده په ګریب یخلي کار نه ده اغوښتې چې چا اغوښتې ده نو راول راځئ هغه ویډیو وګورئ بیا چې دی نو راځو هغه دغې درته ښیو دا ویډیو وګورئ. دا دی زیشان ته وګورئ د چې دی نو دا ټوپۍ بل کس راوړله او په پردو غولو ټیزونه واچول چې ګینې دا ټوپۍ ما اغوښتې ده پوه شولې حقیقت دا دی او خلکو شیر کړی څه شی دی خلکو شیر کړی چې دی نو هغه دې پسې چې کوم پاک دی او د کومه ډوزې ایښتې ده نور الان کې زیشان دومره تکړه سړی نه دی چې دی به چېرته کې د اف سی اخلي کار باندې ورشي او د هغه نه به ټوپۍ واخلي او داسې کله بدماشي به بیا د سرکار سره وکړي خو حقیقت دغه او خلکو شیر کړی څه شی دی خلکو دا شی شیر کړی لږ دا اوس وګورئ. دا به مال غنیمت دی مال غنیمت دې سره ولا ټول چې څه سامان دی دا به تیارو دته چې د انقلاب خو د ټوپۍ نه شروع کېږي ځکه چې د ټوپۍ په سر کړله راوړه بله او بس بیم پسې ورواړولې او ډوزې وویشته د کیمرې مخې ته چې ګینې دا خو مال غنیمت دی. دغلته کې پرسنل کار چې دی نو دغه بل کړی د مثال دغه سړي دی یو کیسه کومه وخت مو دله ډېر خراب کړ یو کیسه درته کومه ضروري ده. یو غټ مارکیټ و هغې کې چې دی غټ غټ دوکانونو نو انکم ټکس والا خو په سپینو کپړو کې ګرځي هغه راغلی دی نو یو بابا و هغه ډېر مذاقیم و هغه نه تپوس کړی د هغه پکې غټ سټور چې بابا ته 100 روپۍ میاشت ګټې بابا وتی 14 لاکم ګټم او 15 لاکم ګټم د میاشتې که نه هغه ورته وایي چې یاره بابا دا خو چې ته ګټې په دې پسې دومره انکم ټکس دی مونږ انکم ټکس والو کاپي ورپسې رسېده بابا ورته بچې په دې ټول مارکیټ کې تاسو خیر دی زما تپوس وکړئ زه چې په غلخور مشهور یم نو دې ټیم کې چې دی زیشان او هغه بابا کې هېڅ فرق پاتې نه شو ځکه چې حقیقت په تاسو کتلی وي چې حقیقت یو شی دی خلکو بل څه شی شیر کړی دی نو ملګرو چې څه حقیقت دی هغه مې درته راښکاره کړلو دی دنیا چې دی د حقیقت ښکاره کړي ځکه چې زیشان دا ټیم کې د کور نه بار دی مخرور شوی دی او پولیس د ده سافټویر اپډیټ کېدو پسې مکمل کوشش کوي چې ګیرې کړي خو چې زه یم چې یاره څه حقیقت و کیس چا کړی دی ټوپۍ د چا د سر نه غشتې شوې ده چا غشتې ده چې د دې حقیقت نه د دنیا خبر شي نو د حقیقت ښکاره کېدو دپاره دا ویډیو در سره مخکې شیر کې ستاسو ورور بلال اجازت غواړم د الله په امان.